أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. دی آیت کریمہ کی د دواړو جوابونو نتیجه بیانې. اول وی قل انما الآیات عند الله، بدان منی اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم. قرآن تو گورا کچری دا دواړه نه منی نو اوس په دې آیات کې وی چې زما نبوت الله منی زکه چې ز الله پیغمبر کړي ما، او چې الله زما د نبوت گواه دی نو کتا او منو کو نه منو. نو قرآن کریم وی بسم الله الرحمن الرحیم قل کفا بالله بینی و بینکم. وَيَا زما محبوبا اعلانُکا زما حبیبا کفا باللہ کافی دے اللہ بینی و بینکم پمیز زما او پمیز استاسوں کے شہیدہ گواہ. کافی دے اللہ زما نبوت اللہ منی زکه چې الله پیغمبر کړي ما. یعلم ما فی السماوات والارض، پوه دې په هر هغه څه باندې فی السماوات چې په بر اسمانونو کې دي، والارض او کته پزماکو کې. الله نه سپټ پنا نشته دی ښا. والذین او آغا کسان آمنوا بالباطل چې یقین کړي دي په باطل باندې. آمنو معنا ایمان راوړی دی نه یقیني کړي دي. نو معنا به وکړي والذین او آغا کسان آمنوا بالباطل چې یقین کړي دي په باطل باندې، وکفروا بالله او انکار وکړو بالله په توحید د الله باندې. اولئک دغه کسان هم الخاسرون، هم دوی دي تاوانیان، هم دوی دی تاوانیان. اوس ایدی یو خبره کوم بیا مخې ته ځو. بالباطل د باطل نه څه مراد دی؟ تفسیر خازن وی بالباطل بغیر الله، بغیر د الله نه چې څه دي دا باطل دی. یا دویمه معنی کوي بالباطل وی بما سوى الله، بما سوى الله. او تفسیر روح المانی او دغه شانت تفسیر ابي سعود معنی کوي بالباطل وما يعبدون من دون الله، هر هغه څه چې دا وی عبادت کیږي بغیر د الله نه، هر هغه څه چې دا وی عبادت کیږي بغیر د الله. صحیح ده جی. اوس که څوک دا وی چې یاره تا خو ته باطل وی، نو عبادت خو د عزیر علیه السلام هم شوی دی، عبادت خود عیسی علیہ السلام هم شوه دی، عبادت د نیکانو هم شوه دی. نو ستا څه خیال لې عزیر علیہ السلام عیسی علیہ السلام دا باطل دی؟ نو موږ ویو د دې جواب تفسیر روح المانی کړی دی. هغه وی والباطل فی الحقیقت عبادت، باطل په حقیقت کې عبادت د دوی دی، نه زوات. زوات تینا مراد ندی،
والباطل فی الحقیقت عبادت، اے باطل په حقیقت کې د دوی عبادت ته زوات نه، د دوی عبادت باطل دی. یا دویمه توجیه کا چې د باطل نه مراد فانی، د باطل نه مراد فانی. نو مانو کا والذین او آغا کسان آمنو چې یقین کړي دي بالباطل په مخلوق باندې، په مخلوق باندې. ولی اے مخلوق باطل دی سمانا یعنی فانی دی. کل من علیها فان، فنا پی راضی، نو چې فنا راضی نو الباطل خبره ختمه. وکفروا بالله او انکار وکړو په توحید د الله باندې، اولئک دغه کسان چې دي هم الخاسرون، هم دوی دي تاوانیان. ویستعجلونک بالعذاب، اے اوس اے زورن ورکی خوا ویستعجلونک او پتلوار غاڑی دویستانا بالعذاب عذاب. صحیح ده جی. اس ایز روستو گورا آلتوم رازی یستعجلونک پتلوار غاڑی دویستانا عذاب، براوم عذاب لاندیوم عذاب. نو لغوانی فرق ہوگا نو اعتراض بیا نرازی. ویستعجلونک او پتلوار غاڑی دویستانا عذاب د دنیا، عذاب د دنیا. ولولا اجل مسمى او کنوے نیٹا مکررا لجاءهم العذاب، خامخا راغلب او دویتا عذاب. ولا یأتینهم او خامخا راضب دویتا بغتتن آساپا وهم لا یشعرون او دویبا نپوہیگی، دویبا نپوہیگی. نو معلومه شو ولولا اجل مسمى دا هر شي لپاره یو وخت مقرر دی، کاغه عذاب دی، کاغه مرګ دی، کاغه هر څه دی، او هغه وخت مقرره هغه یو الله ته معلوم دی. صحیح ده جی. اے ورپسې بیا وی یستعجلونک پتلوار غواړي دویستانا بالعذاب عذاب د آخرت، عذاب داخرت. وان جهنم او یقینا جهنم لمحیطة بالکافرین، خامخا راگیرون کے دے کافرون لارا. کلا کلا یوم پا آغا روز یعشاهم العذاب چی پٹ کی دویلا عذاب من فوقهم دا پاسا دا دوینا ومن تحت ارجلهم او دا لاندی اخپو دا دوینا. تفصیل مونگ پا آغا صورت انعام کی کھڑو. دا پاسا نا مراد باران بند، اے دا لاندی عذاب نا مراد فصلون بند. صحیح ده جی. اے دغه شانتی د پاسه عذاب نه مراد ناکاره حکمران لکه د یوټن خان غوندې. دې نه بل عذاب شته چې کله نه دا سپیرولا راغلی اے حج بند شوی دی، چې کله نه دا سپیرولا راغلی عمره بنده شوې ده، د تبلیغ کار بند شوی دی. ولی وی کرونا ده. نو چې نن د تورو دا رز ده ته لاړ شه چې څومره ګڼه ده نو هلته کرونا نشته که په میدانونو کې نشته، اے دغه شانتی په مارکیټونو کې نشته، اے دغه شانتی چې کله ستا جلسه جلوس و درنی پاغه کې کرونا نشته. اکه کرونا ده نو بس په بیت الله کې په روضه رسول الله کې ده او یا په دیندارو چې کم ځایونه دي مراکز دي پاغه کې کرونا ده. دا هم یو عذاب دی. د یوټن خان نه روی عذاب بل شته. الله دې موږ دې عذاب نه خلاص کی په حیا باندې په عزت باندې سره. لوی عذاب دی، لوی عذاب. نو د پاسه د عذاب نه مراد اے ناکاره حکمران، صحیح ده. او د لاندې د عذاب نه مراد اے ناکاره کشران، اے اولاد، اے نوکران، خدمتگار، دا ټول عذاب دی. نن تو ګوره په نامه باندې زوی دی په حقیقت کې پلار دی، په نامه باندې رواره دی په حقیقت کې نیکه دی. ټول عذابونه دي. یقین وساتئ
ایجه په پوخا یو لیونه اوس په ادمین نګرای کېده هغه به وی چل دی چلونه دي ها پوخا به خلکو یو چې هغه په غویانو کولا او اوس په سم ماشینانو کوي وی چل دی چلونه دي نو زم چل دی چلونه دي الله دې خیر کی چې مخه ته کم چلونه را خلاص دي نو ځکه ایجه وی ومن تحت ارجلهم او د لاندې د خپو د دوینا ويقول او بوئی الله ذوقوا اسکای ما جزاء د اغه اعمالو کنتم تعملون چې تاسو کول ذوقوا اسکای د ملامتیا لپاره څنګه چې د مور چې ده کنه بچیله چې سشي په مینه نه دغه کوي یا اخرى په دې خله اخرى دکشه دا دغه شرمولو لپاره الله چې دا زو کوی کنه دا کافر شرمای رسوا کوي اوسکه ها څنګه من فوقهم ما دو توجیهات وکړه من فوقهم د پاسه د دوینا نو مراد د دینه بارانونه بندیده دویم توجیه دا من فوقهم د پاسه د دوینا مراد د دینا ناکاره مشران ناکاره حکمران دا مراد دی ومن تحت ارجلهم مراد د دینا فصلونه بندیده باران بنشو نو فصلهم بنش او ومن تحت ارجلهم دویم توجیه دا کشران نوکران خادمان داتنه مراد دی جهنم دی سزا ته اشاره نه دا ولې د دې کې بیا رستورا لګا وسکای وان جهنم لمحيط بالكافرين یقینا جهنم چې دا خامخا راګیرون کې د کافر لره پسن ورک دا جهنم ته خو بزیزي خود دې نه مخ کې د عذاب ورلا په دنیا کې علوم ملاو شي د پاسن عذاب شو یا د لاندې نه او چې تکم مراد اخلي چې را جهنم شي نو د پاسن بیا ها ارجلهم پسې پورندار الله چې ويقولو وسکای نو هغه طرف ته وزما یوم پاغرس چې پټ کی دوی لعذاب من فوقهم د پاسه د دوینا نو چې د پاسه د دوینا نو برستنې د اور مراد شوي ومن تحت ارجلهم لاندې د دوینا طلایان مراد شوي صحیح ده هغه طرف ته دواړو طرف ته لغونه نه صحیح ده ما ته سوی دواړو طرف ته تللی شي صحیح ده کده هغه طرف ته ځي نو من فوق نه مراد برستنې واخله مونږ خلکو ته برستنې ویو کنه برستنې د پاسه مراد واله ومن تحت ارجلهم لاندې سړی تلی غوري نو هغه ته مراد واخله نو د پاسه برستنې د اور شوي لاندې تلایانې د اور شوي نو ته سوچ وکړه پاتې شو نو ځکه یې وی یا عبادی الذین د دې نه وس ترغیب ورکي هجرت طرف ته او یا ساته سلورم باب د اخره پورې او خطاب د مؤمنانو ته اے مؤمنه چې ته پوهیږي چې د دین کار ته په یو ځای کې نشي کولی نو پرېږدې د هغه ځای بل ځای ته لاړ شه خو هغه مفسر وایي که نه نن سبا دور کې خپل د دور خبره کوي وی هر یو ښار هر یو کلی برابر دی نو چېرته لاړ شو ته وایې یاره زه د ډیسلوا نه ځم قصبې ته نو چې قصبې ته لاړ شي ډیسلوا به ته ښه ښکاره شي د دې نه بل ته لاړې هغه به ته ښه ښکاره شي نو عدل بدل معامله ده نو بس توبه استغفار به کوو صبر به کوو نو چې الله ته موږ له لاره وباسي نو ځکه یې وایي یا عبادي الذین بندیانو زما هغه کسانو آمنو چې مؤمنان دي آمنو چې ایمان دې راوړلی یا عبادیه ګوره څومره ښایسته لفظ وی بندګانو زما الذين آغا کسانو چی مومنان دی ان ارضی بیشک ازمک ازما فرعان خدا فئی آیا فعبدون بس خاص زما عبادت او کئی کپا یوزے کی دی نا پری دی بل زی تلار شا کپا بل زی کی دی نا پری دی بل زی تلار شا اللہ ازمک فرا خدا وس کل نفس ذائقۃ الموت سوالات او جوابات د جیب نه راوباسه جواب ولا ورکوا کل نفس چې تا اراده وکړه کنه چیرې بس ته سما د الله په لار کې هجرت کوما د دین لپاره هجرت کوما شیطان خو شیطان دی کنه دی وراشي یلی ونیا مړ بدی کی سو مړ په کلاره کینا اذان په ګوته کوما په کلاره کینا
نو الله داغه جواب کوي کل نفس ذائقه الموت. کته هجرت کې کنه کې مر خواصي دي ها ستاسو غاله کته چې پاتې شنو ټول عمر بدوند دي ولې ته د قیامت اعلان کوي ته بوم ځي کنه اے دیما اے ثم الینا ترجعون تاوینا نزما یلی ونیا خپل خاور پردی پردی خاور لزی اپت نشته الته اډو کی دادی داس یرو باس یدورانی الله یې سړی ثم الینا ترجعون کپ هر ځای کې خښ مال برازي مړه اپختانه متل کی زی معذول برازي مال به بیا راځي مړه نو زکای زی وی او دیم انداز د سوال دام جوړولې شي یا سړی مرګري بدن پاتې شي نو الله وی کل نفس ذائقه الموت مرګري خو بدن شي پاتې کی چې مرګ راغی نو ته سوچوګا دغه مرګره به आवाज کی الکه دازه دی کولاو پرې خو خاور په واچو الکه دازه بند کا خاور په واچو دا خو چې پاتې کی نو بدل چې د الله د دین لپاره پرې دی نو زکای دی وی کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ دی مرګ نه خلاصې ده نشتا ثم الینا ترجعون او بیا منتا ثم الینا او بیا به منتا واپس کړي شي د پار د حساب او د کتاب د حساب او د کتاب والذین آمنو شیطان بیا راغی یا ساده یا لیونیه دومره خپل زید ځان له جوړ کړل په خوارو دی جوړ کړل ګوره ځان دی کړهول او واست ګوره تاسو خپل زی پرې دی خدای ته ګوره لیونیه خراب بدل کی دازې سوک الله وی دازې پرېږي دا د دې زی په بدل کې دلا دا سي زیرا کوم چې یاد بساته ها زی پرېږي دا نو زکای دی وی والذین او اغه انکسان امنوا چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک موافق د شریعت لنبوي انهم خامخا ورکوب امنګا دویتا من الجنه د باغونو عرفن بالا خانی بنگلی مانای دی بو یې سړی سمره خپل ټانکې دی پکې جوړو غړي اسنګي مرمر دی چې پکې لګولیو هغه ټانکې او په پریوانه الی ونیه پتنی شلته به وبیا کني الله وی تجری من تحت الانهار ولی بدل جاری ګمړه ته خالی جوړو کا ها تجری من تحت الانهار جاری دی لاندې د محلاتو دا غینا نهرونا خالدین فیها وګوروي دا زید نه پاتې کیږي الله یا سی په پاتې کیږي زچ دل کمرا کوم هغه سره نه پاتې کیږي همیشه لوي خالدین فیها همیشه به پدې کې نعم اجر العاملین سخیستا اجر دې د عمل کوونکو دا سوق دی وی عمل کوونکی ها دا غدي چغټ غټ سترګي توري کی ها او سرمانی روغ بوتل د شړشمو تیل واړي کته تن راساسي دا مراد دی الله وینا وې الذين دا اغه کسان دي صبر چاوي صبر کړي دي ها یو معنا یا صبر چاوي کلک شوی دي په دین باندې وعلى ربهم او پخپل رب باندې يتوکلون ځان اسپار زان حوالہ کئی وکائی من دابا شیطان بیا راغی یہ لیونیا ایزے دی ځان له صد کاروبار لپاره صد دکانګې دی ای سب باغ باړی دی دا اس گزاره دی کی یہ لیونیا چې بل زیته دی نو بیا بدل سوک سره کې لیونیا اګوره کاروبار دی روان دی ا چلتا ہوا کاروبار پرېږي دی مکه کنا مکه لیونیا مکه الله یسره تو خلا انسانی دی کارغانو تو ګورا مارغانو تو ګورا دی چرګانو تو ګورا دی نرغټانو تو ګورا دی پښوګانو تو ګورا دوی ل رزق څوک ورکي دوی په کوم کارخانو کې دي دوی کم باغ باړی دي ما تو خیا ها هر یو چرګالاله کدا ججورو لو ګورا ماشاءالله ته چې دروغ پاکستان باجره دی خوړل دی کم ایم بی بی ایس پاس کړي دي دا په کومه کمپنی کې منیجر ده نو چې الله غیله ور کول شي نو ته اشرف المخلوقات تعالی بن راکې
خو یقین پکار دی وکای من دابا ډیر د زنده سرونه لا تحملو نو چوتای یا نه پورته کوي بوج د رزق اخپل الله چې دی رزق ور کوي اغویلا و ایاکم او تاسو لا الله غلوم رزق ور کی تعالی راکي نو چې رازق الله دی نو بیا ولې وار خطای ولې دا ویکسینونه لګي غرق شي خیال کول غونی وهو السمیع العلیم او دا الله اوریدن کې دا هر چا دی علیم او پوه دی په هر څه باندې ولا ان سالتهم بیا راغی لیونیا ایزه دی یو سو تابعدار دی اګوره ایو سو منون کی دی ایو سو مریدان دی شاګردان دی اګه د دې زین لاړې نو تابعل ته سو پیجنې سړه لیونی په کلاره کینا نو الله جواب کیه سړی چې ځا الله اسمانونه پیدا کول شم زمکه پیدا کول شم نور سپوږمۍ دا تابعدار کول شم نو چې ته زما لپاره خپل کور پریدي تابعدار پریدي ز الله بدله نور مخلوق تابعدار کم سړی تو خو خالی قدم چوت کا قدم خالی چوت کا نو زکایزه وی ولا ان سالتهم او کتپوسو کی ددوینا من خلق السماء وکړي دی اسمانونا والارض او زمکا وسخر الشمس او چا تابع کړي د انوار او سپوږمۍ ليقولن الله خامخا وی بعدوی چې الله دا زمانه مشرک وی چې الله ازمن د دې زمانه هغه شمس تبریزی بابا تبد بلا الوادا سو همنو دا زمانم سم مشرکانو مشرک خدا زمون د زمانه ده زمون شیخ وای کنه مشرک خو خپوخ دی وای ددنه پاخو بل دی وای فان ينفقون وكم طرفتا پدکړه کړې شوي وکم طرفتا واړو لې شوي الله چې دې فرا خیر دک لمن یشاء چاله چې خوخاشي من عبادی د بندگان او اخپلونا ويقدر له او تنگي چاله چې خوخاشي د بندگان او اخپلونا ان الله یقینا الله کریم بكل شیء علیم په هر یو شی په دې معلومه شو چې رازق څوک دی الله دی معلومه شو رزق زیاتولو والا څوک دی الله دی چاله زیاتی هم د الله کار دی چاله کمی هم د الله کار دی نو چې دا کار د الله دی نو بیا یو بل ته بد غضب ولیو یو بل ته خونیتونه ولی خراب کړلی ایو بل لپاره لانجی ولی ګورو خپکیږي ما زمون پښتون قوم نه دی دا چې کم پښتو وي دوی د یو ورور نسبی سره کې ولس شلو په وشي کنه د باندې ځایږي نه ویره څنګه چلو کوم د لسلانجه جوړه کوم چې دین اخلاص کوم چې د دین د اوسګار کما او چې کله تسبیح تلاش کوي لا اله الا الله ای خو دې غر کا په جواب باندې لا اله الا الله او پزړه کې دنده ټک تور بالا دا مسلمانی نه ده دې ته مسلمانی نه وای رازق زما الله دی چاله زیاتی چاله کمی د یو مور پلار راوړی دی یو په محلاتو پاتې کیږي بل په کرای په کور کې پاتې کیږي د یو مور پلار راوړی دی یو ته په دسترخوان قسم خوراکونه پراته دي بل بیگانی سالن تناسته دا زما د الله تقسیم دی زما د الله تقسیم دی نو زما د الله په تقسیم کې ته ولې دغه کوي نو زکای زی وی ولا ان سالتهم اوس بدرته وی مکه وا ډېرې زچې شروع کړلی مکه وا وبد باندې بندي کی دا خلق ډېر بد وای دی اولیاء او ثنو ډېر را کیستی دي ظالما مکه د دوی زور دی او بولین بدنه کټ کی نن سبا خو مکه بن بدی کی چوت بدی کی تبد بلال وادا الله یې دوی د لوبو بندي ز الله بدل دا صوب پیدا کم کنه چې تبه حیران خو چې خالی زما خوشه کنه یار زما خوشه
نو زکای زی وی ولا ان سالتهم او کتپوسو کی د دوینا چې چا ورولي من السماء د برنا ما ان اوب فاحیا پس آبادی پدی اوبو سرا زمکا من بعد موتها پس د بنجروالی دا غینا د زمکه مرگ بنجرواله دی د زمکه مرگ شړواله دی لا یقولن الله خامخا وی بعدوی چې الله لا یقولن الله خامخا وی بعدوی چې الله داغه زمانه مشرک داوم منی چې بارانونو ورولو والا ازمکه آبادولو والا دا سوق دی یو الله دی نو چې څنګه داوي نو فورن وایا قول الحمد لله على اقرارکم حمدنا دی الله لرا ستاسو په اقرار باندې الحمدلله على اقرارکم شکر دې چې دومره خو منه لګنه کټه سرو ونه دا خوم نه منله تاسو اوس پورې نور سوي چلو دومره خو منله داوم لویه خبره ده یا ساته رو برازي خلغونه وخت بې کنه رو برازي ان شاء الله خلغونه وخت باخلي نو زکای زی وی قول الحمد لله او یا ادم محبوبا حمدنا دی الله لرا بل اکثرهم بلکې اکثر عددوینا لا یاکلون نا پوهیږي لا یاکلون نا پوهیږي وما هذه الحیات الدنیا ان شاء الله کله جون را کړی سبا الله رب العزت زمونږ دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي بالخصوص زما د مور او پلار لپاره زما د نیانیکونو لپاره زمونږ د تمام اساتذه کرام او د شيوخ لپاره د تمام اهل حق علماء لپاره طلباء لپاره طالبات لپاره ستاسو لپاره ستاسو د مور او پلار او د نیانیکونو لپاره زمونږ د لپاره زمونږ د اهل عیال لپاره زمونږ د وړو لپاره زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت ذریعہ د نجات ذریعہ د خلاصي ذریعہ د بخانه وګرځي او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي الله دې د ټولو بخنه وکړي او چې څومره بیمار دي الله دې ټول له شفای کامله ورکړي خاص کر زمنګ مرګره دي نومي ګلاب ګل دي او مشهور په شنګ باندې دي دا غوي کور والا بیمار ده او یقینا زمنګ او تاسو د دعاګانو محتاج ده قومه کې ده الله دې ول شفای کامله ورکړي الله دې په هوش راولي الله دې خپل بچو لپاره سکینه او یقینا د بل بچو ته په داسې نظر ګوره لکه چې څنګه خپل په بچو ته ګوري او یقینا د بل بچو درد داسې محسوس کوه لکه چې خپل د بچو درد محسوس کوي دغه ته مسلمانی وي الله دې موږ ته دا نصیب کړي اور الله دې زمونږ د مرګري چې شرنګ د غوي کور والا په هسپتال کې دا او یقینا په قومه کې دا الله دې له شفای کامله ورکړي الله دې له صحت کامله ورکړي الله دې خپل بچو لپاره سکینه او چې څومره نور بیماران دي الله دې ټول له شفای کامله ورکړي او خاص کر ملنګانو لپاره دعا کوي چې ماشاءالله کم روان دي الله دې له مزید ترقی ورکړي الله دې له استقامت ورکړي او چې هغوی ته چا سازشونه دي خیالات دي بد الله دې د هغوی هغه سازشونه خیالات په یو بل باندې استعمال کړي اور الله دې د ملنګانو حفاظت وکړي الله دې د ملنګانو حفاظت وکړي اور الله دې له استقامت ورکړي الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان باندې نصیب کړي او خاص کر په وخت په ځنکدن دا خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زموږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي واخر دعوانا الحمدلله